دی آیاتونو کې بیا مسلمانانو ته خبرداري دی چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اتقوا الله د الله نه ویریږئ حق تقاته څنګه چې د الله رب العزت نه د ویری حق دی یعنی د الله نه داسې ویریږئ څنګه چې د الله نه د یری حق دی ولا تموتن او تاسو ممړه کیږئ الا مگر وانتم مسلمون چې یې تاسو مسلمانان یعنی مسلمانان مړه شئ نو یا ایها الذین آمنو ایمان والو ته خطاب دی چې ایمان والو اتقوا الله د الله نه ویریږئ حق تقاته څنګه چې د الله نه د ویری حق دی اتقوا الله د الله نه ویریږئ نو تقوا خپل معنی چې دا ځان بچ کول او ځان ساتل دي اجتناب کول دي دا تقوا خپل معنی ده او تقوا معنی ویره هم کیږي یعنی یره د تقوا معنی یو یره هم کیږي خو یره په دې مناسبت سره کیږي چې الله رب العزت کوم سيزونه نه د بچ کېدو حکم کړی دی نو د دغه سيزونو نه ویره ده ځکه کو دغه سيزونو کې یو انسان اخته شي نو انسان به د الله رب العزت په عذاب کې گرفتار شي نو یا د دغه سيزونو نه ویره ده یا د دغه سيزونو په وجه د الله رب العزت ته عذاب نه ویره ده د عذاب الهی نه نو په دې مناسبت سره یره معنی هم د تقوا کی او ځان بچ کول دا هم د تقوا معنی ده د تقوا د درې درجې دي یو درجه چې انسان صرف د کفر او د شرک نه ځان وساتي نور کو هر څومره ګناهګاری خو د شرک او د کفر نه چې انسان ځان بچ کی دته هم متقی ویل شي خدا د تقوا د ټولو نه کمزوري درجه ده چې صرف انسان د کفر او د شرک نه ځان وساتي نو په دې معنی سره بیا هر مسلمان ته متقی ویل شي او د دې تقوا د پاره هم متقین لفظ راغلی قرآن کې او د تقوا اتقوا الله د تقوا لفظ استعمال شوی ځای په ځای باندې دویمه درجه د تقوا دا ده چې انسان د هر هغه چیز نه خپل ځان وساتي چې هغه د الله او د الله د پیغمبر په نسبت باندې ناخوښه وي دا دویمه درجه تقوا ده او دا تقوا چې کوم دی مطلوب ده کم برکتونه کم فضیلتونه چې قرآن کې تقوا والو د پاره راغلي دي داغه نه دا تقوا مراد چې انسان د هر هغه چیز نه خپل ځان وساتي چې هغه د الله او د الله پیغمبر ناخوښه وي دا دویمه درجه ده تقوا دریمه درجه تقوا دا ده چې هغه د ټولو نه اعلی درجه ده هغه پیغمبرانو چې کوم خاص نایبین نو هغه ته حاصله پیغمبران او د پیغمبرانو خاص نایبینو دغه درجه حاصله ده چې هغه یو سکند یو منټ هغه د الله د یاد نه غافل کی او تر دې پورې چې د هغه زړه هغه خیال د غیر الله نه خالی یعنی د غیر الله نه علاوه د بل شي راضي د سره نو دا تقوا ډیره ګرانه ده خدا پیغمبرانو ته د پیغمبرانو خاص نایبین چې کوم دي هغه ته حاصله ده اولیاء الله ته حاصله یو پیرا سفیان ثوری رحمه الله سکسان روان ملاقات ته په لار کې هغه یو دی بل ته وی دا یو کس پکې د سپو په خبرو باندې پوهیدو وی دا یو کس دی بل ته وی چې سفیان ثوری رحمت الله علیه خو مړ دی د سپي خو هغه مړ شوی دی هغه ورته ته خطا شوی هغه مړلی ژوندې به چې هغه لوی سړی دی چې مړ وینو ټول خلک په خبرو هغه ویني د سپي وی چې هغه مړ شوی وی چې کله دیره ورسېدل سفیان ثوری رحمت الله علیه په خپل جمعات کې مونږ کو نو هغه وته حضرت یو بل سره دی وګورېدل نو هغه ته تاسو ګوري ګوريږي څه خبره هغه زما د مرګري وی چې د سپي وی چې سفیان ثوری رحمت الله علیه وفات شوی مونږ راوي تاسو سره ملاقات وکړو ژوندې نو ما د مرګري ته وی چې تا دروغ وی نو هغه دا سټه مون هغه تا ټیم یاد کو هغه ټیک ته لکه دا خبره ټیک ته په دغه ټیم کې زما زړه د الله نه لږ غافل شو یعنی زما زړه د الله نه لږ ټیم د پاره اوریدل هغه دغه ټیمو نو حدیث کې راځي چې د ذکر کوون کې په مثال د ژوندې دی او نه ذکر کوون په مثال د مړي دی نو د دې وجه په دغه ټیم کې د سپو زکوي چې سفیان ثوری رحمت الله علیه مړ دی دا لږ ټیم د الله د یاد نه غافل شي نو دا درجه تقوا دا غټه درجه کوم دا خاص خلکو ته پیغمبرانو ته او اولیاء الله ته کوم دا درجه حاصله ده نو حق تقاته اتقوا الله د الله نه ویریږي حق تقاته دا کلمه چې الله پاک زیات کړه نو د دین د پیغمبرانو
او د خاص اولیاء الله غ تقوا مراد ده. تقوا د درېمه درجه مراد ده چې څنګه د الله نه د ویری حق دی. نو پیغمبران د الله نه چې څنګه یریږي هغوی د الله د یری حق ادا کړي، موږ تاسو نشو ادا کوو. د دې وجې نه صحابو سره مسلمانانو سره غم پیدا شو چې دا تقوا به څوک اختیاري، دومره به د الله نه څوک یریږي. نو بل آیات کې الله پاک جل شانه بل آیات راولېږو چې څومره ستاسو وس وي دومره د الله نه چې کوم دی ویریږي. حق تقاته. او بعضی مفسرین مولانا ادریس کندهلوی رحمه الله فرمایي چې تقوا دې ته ویلی شي چې الله درته کوم ځای کې د حاضرېدو حکم کړی دی هغه ځای کې غیر حاضر نشي، او کوم ځای کې چې الله پاک د کوم ځای نه الله پاک منع کړی هلته حاضر نشي، دې ته تقوا ویلی شي. او حدیث پاک کې راځي چې تقوا دې ته ویلی شي چې د الله داسې تابعداري وشي چې د هغې نه پس د الله نافرماني ونشي، د الله پاک داسې فرمانبرداري وشي، تابعداري وشي چې د هغې نه وروستو نافرماني ونشي، او د الله داسې ذکر وکړي شي چې د هغې نه پس الله ير نه کړلی شي، او د الله داسې شکر وویستلی شي چې د هغې نه پس دی ناشکري ونه کړي. او ابی ابن کعب رضی الله عنه نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تپوس وکړو چې تقوا څه څیز دی. نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته ابی ابن کعب رضی الله عنه ته وفرمیل وی حضرت ته چېرته په داسې لاره باندې تلي چې نری لار وي او ګیر چاپېره ته چې کوم دی غنې راخوري شي، یعنې خارداره لار وي، یو طرف ته بل طرف ته ازغي وي، په منځ کې نری لار وي، په هغه لاره باندې تلي. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی بلکل تللی یم. وی دقې ته تقوا ویلی شي چې په دغه لاره باندې سړی ځي نو خپل کمیس او خپل پرتوګ راونغاړي، پینسي اوچته کړي، کمیس راونغاړي چې هسې نه د ازغیره له دا جامې چې کوم دی خرابې نه کړي. وی دقسې دې ته تقوا ویلی شي چې په دنیا کې انسان پاتې کېږي نو ګیر چاپېره هر ځای کې ګناهونه دي، نو دی به د دې ګناه نه د خپل اسلام او د خپل تقوا دا جامه بچ ساتي، په احتیاط باندې به قدم ږدي هسې نه چې د الله نافرماني رانه وشي. وی دغې ته چې کوم دی تقوا ویلی شي چې په خارداره لار باندې څنګه سړی ځي او دې خپله جامه څنګه د ازغي نه بچ کړي، دقه شان انسان په دنیا کې ګرځي خپل وجود او خپل زړه او خپل دماغ د ګناه نه بچ کول، دې ته چې کوم دی تقوا ویلی شي.